کاری د بند ټراما هم دی او ریکنسټرکټیو پلاستیک سرجري سنټر دی د فرست ټایم په دې ډسټرکټ کې جوړیږي. د نه مخکې دا موږ یو درې جوړ کړي دي، یو په تیمرګره کې، یو چترال کې، یو په بنو کې. دا زموږ څلورم بند ټراما ده او په دې کې زموږ سره 2 اوټیز دي، 3 وارډ دي، 18 بیډډ وارډ دي، 3 پکې آی سی یوز دي، 2 اوټیز شو او نور افیسز وغیره شو او د سوځېدلو دپاره نور چې څونه اکوپمنټ وغیره هر څه دغه به ټول په دې کې موږ دا په خیبر پښتونخوا کې دا څلورم دی، لکه زموږ څلورم دی. د دې کمپلیشن ډیټ زموږ سره یو کال دغه دی، خو هغه په لکه اکثر پکې بارانونه شي، نور داسې څه وجوهات دغه شي، د هغې ته وجې نه یو میاشت دوه بره لاندې کېدی شي، خو زموږ خپل دغه درجه دا موږ په یو کال کې کمپلیټ کوو. نه جی ګورنمنټ په دې کې فنډینګ نشته، هغه موږ ته پلاټ راکړی دی او نور داسې فنډینګ ته هغو نه وي. د دې اوورال سپرویژن د دې مانیټرینګ کنسټرکشن اکټیویټیز چې دی دا وش انټرنیشنل د دې ریسپانسبیلیټي ده چې دا کله کمپلیټ شي دا موږ بیا ډسټرکټ د تحصیل هډ کوارټر هسپتال د مټ دا موږ هینډ اوور کوو. د کمپلیشن نه پس ته به د دې رننګ ریسپانسبیلیټیز یا به د هاسپټل ایډمنسټریشن نه مخکې موږ 3 سنټرز چې کوم دي دا الریډي موږ اسټابلیش کړي دي او هغه موږ ګورنمنټ ته هینډ اوور کړي دي. په بنو کې، په دیر کې او چترال کې کوم چې الریډي فنکشنل دي، پای کې سټاف هم پرووایډ شوی دی، پای کې خو پراپر ټریټمنټ چې کې برن ریلیټډ او ټراما ریلیټډ ټریټمنټ الریډي پای کې شروع دي. زموږ دا پروجیکټ لکه څنګه چې دی نوم دی برن ټراما سنټر، په دې کې دا تاسو ته به پته چې یو زمانې راسي دلته کې د بمونو دماکو یا د ګیس یا نور داسې قدرتي دغه ډېر خلک سوځېدلي دي او بیا هغې کې زموږ سره یو سنټر هم داسې نو چې هغه د برن کسانو علاج به کولو. کاریه کې یو سنټر و چې هغې دپاره تل ډېر زیات ګران و او خاص کر غریب خلکو دپاره، ځکه چې پای کې خرچ هم ډېر زیات و، فاصله ډېره زیاته وه. دې وجې نه ویش انټرنیشنل په دې سلسله کې قدم اوچت کو او دا هغه ځایونو کې دا سنټرې جوړې چې کوم ځای کې غریب خلک او ډېر لرې پراته خلکو ای دپاره دا سہولتونه جوړ کړل چې دوی ته په خپل کور کې دا سہولتونه ملو شي، نه چې دا دی بیا لاړ شي او کاریه ته ورسي. دې کې موږ صرف بلډینګ جوړول او هغې نه پس بیا زموږ د هغې چې کوم اکوپمنټس دي، د هغې فرنیچر دا ټول زموږ په ذمه دي او چې هر څه تیار کړو دا موږ خپل ډپارټمنټ ته حواله کړو. لکه ټول موږ زیاتره ټول په ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتالونو کې دا په تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې دی او د دې هم حالت داسې دی چې دا تقریبا د ډسټرکټ هډ کوارټر برابر دی. یو بل شی هم کړی دی چې نه یوازې دا چې موږ د خپل متعلقه هسپتالونو سټاف ته موږ ټریننګ ورکړی دی، بلکې موږ د څه ډاکټران داسې موږ په دې کې د هغې چناو کړی چې هغه موږ بهر ملکونو ته استولي دي. هغې ته موږ د 2-3 میاشتو ټریننګ هم ورکړی دی. هغه بیا راغلي دلته کې هغې ته ماسټر ټرینر وایي، هغې بیا دلته کې زموږ د نورو کسانو ته ټریننګ ورکوي، په هغې نه دوی فایده اخلي. دا سی ایم صاحب احمد خان هغه ډېر زیات شکریه ادا کوم چې هغه دا یو ډېر زبردست پروجیکټ دلته اپروو کړو، ځکه دې علاقې ته ډېر سخت ضرورت دی. کم سوي کسان چې دي، کم چې پیدایشي تاسو لیدلي یا ژبې کټي او یا د هغې نه بعد داسې میجر حادثه ورته راغلي او د هغې سره هغه معذوره شوي، د هغو دپاره دا یو سنټر جوړېږي او د ویش انټرنیشنل ډېر زیات شکرګزار یو چې هغو دا پروجیکټ دلته شروع کړو او دا په دې علاقې کې د یو ډېر یونیک غونته کې پروجیکټ دی په دې ډسټرکټ صفات دپاره، لکه دا یو غټه تحفه ده او سجاد صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم چې دوی دلته ډېر زیات محنت وکړو او دا پروجیکټ یې دلته سټارټ کړو او د دوی ټول ملګري ډېر زیات شکریه او انشاءالله